بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې واحد یکتال دی. کتونکو موجود یم دا ټیم کې د مومندو په اډه کې چې د دې ځای نه ډېر لرې پورې ټرانسپورټ کېږي، کم چې تر د غلنۍ ګندو او سره سره داسې د باجوړه پورې د دې ځای نه خلک سفر کوي. چونکې دلته کې یو مسله مخې ته راغلې ده، هغه مسله چې یاره دا اډې دي د دې ځای نه شفټ شي، د دې ځای نه 6 کیلومتره په فاصله کې. دلته به مونږ عوامي عدالت لګو او د هغې نه به رای اخلو چې هغې څه غواړي، آیا د اډه د دې ځای نه منتقلیدل پکار دي یا نه دي پکار. دا فیصله به مونږ چرم نه کوو، دا فیصله به کوي عوام. راځئ د هغې سره ملاویږو. مشره دا راته ووایه د اډه چې کومه دلته کې موجود ده د مومندو اډه ده، حکومت او خلک را دغه شوي دي چې یاره د اډه د دې ځای نه 6 کیلومتره کې لرې لاړه شي. تاسو د دې باره کې څه وایئ؟ یاره دې باره کې موږ دا وایو چې دا به د خپل ځای باندې پاتې شي ځکه چې دا خو ډېر غټ تکلیف دی د عوامو ته. بل دا اډه چې کوم دی نو ډېره زیاته بار ده. بل دې کې تجارتین د شپې پوشي، چا سره زنانې، چا سره ماشومان، چا سره پیسې، لکه دا ټول روزګار والا خلک دي. بالکل بازار کې مطلب دا داسې کیسونه کېږي چې باقاعده مطلب دغه بې وخته ټیم چې ګاډي نه چې دغه پوشي سورلی پیسې وسایل د بیتمانچې ایښي دي، خلکو د پیسې اخیستې دي. موږ مخامخ ډېر دا کیسونه شوي دي چې ته اوس مطلب وچوله کې یوه بجه پوشي نو هلته به څومره دغه یو تجارتي دی هغه سره فنډ دی یا دغه د ګاډی نه میلاویږي. دا خو بازار دی، دلته مطلب څوکیدار وي په دې ځای کې هر قسم دغه سهولیات دي او دغه اوس بار ډېر غټ تکلیف دی که نه. نو دا په دې باندې موږ ناراضه یو، مطلب دلته په خپل ځای باندې پاتې شي ډېره ښه ده. بل باقي د رش مسله چې کومه ده دا دوی په خپله جوړه کړې ده. څه پېښ بایپاس شته دی، مطلب د هغې دغه نه کېږي، غور نه کېږي. دا 10م کال دی چې بایپاس جوړ نه شو. دا غټ ګاډي چې ټول په هغه طرف باندې شي چینچیانو تکلیف دی، مطلب دې ته کې ټرپک والا نه وي، چینچیانو غوبل ساز کړي د سړي په دې دغه کې راننه وځي. نو هغه دوی خپله دا غلطي ده، د رش دغه دې وجه نه دی چې مطلب دا د اډو په وجه جوړه ده. اډه په خپل ځای باندې ګاډی ولاړ دی چې دلته د ټرپک والا ولاړ دي، چینچي نه پرېږدي، رش نه ریړو والې هم په سړک کې ودرولي. دا یو طرف ته ټیکس غونډوي د راسم شي او بل طرف ته وایي پیډان کېږي. نو دا ټوله غلطي د حکومت ده، دغه جواب دغه کې هېڅ دغه نشته دی، دا ټوله غلطي ده. ټیک شو جي. دغه شان به موږ نورو کسانو سره هم میلاویږو چېرته د دې ځای نه منتقلیدل پکار دي که نه دي پکار. بسم الله الرحمن الرحیم. دا اډه د دې ځای نه تګ موږ سره ټول قوم سره زیاتی دی، ځکه چې مومند ایجنسي ده په دې روډ باندې، باجوړ ایجنسي ده په ټوله په دې بازار په دې روډ باندې ده. دلته موږ سره په بازار سره جوخت ده، ښه ډېر اسپتالونه هم جوخت دي. دغه سهولت د دې نه به دا ټول قوم محرومه شي چې هغه دې کې اډه کې کوزېږي دلته راځي نو دونه ډېر وخت به پرې لګي چې هغه مریض به بالکل غالبا د نیمې نه م وروختي زیاتېږي. او د هغې نه علاوه دلته زموږ ټول بازار ته به هم دا مسله پېښه شي، ډېر غریبانان دي پکې او دا به ټول د دې دغه نه محرومه کېږي، که دوکاندار دی، که مزدور دی، که ډرایور دی، دا ټول د بازار سره تړلي خلک دي او دا زیاتې دا اډه دلته کې پاتې شي او دې نه دي. وعلیکم السلام. یاره جي اډه په خپل ځای باندې ځکه ټیک ده چې مونږ روزانه دې ځای نه ځو راځو، زه د قندهارو یم او دلته بازار هم ښه نږدې دی، اسپتال دی. ځینې وخت کې مونږ څه مریض وي مونږ راشو نو چې مونږ هلته لاړ شو چې ولي سکو شو او د هغه ځای نه بیا مونږ چینچي کوو بیا راځو نو ډېر تکلیف دی، مریض نور هم زیاتېږي. دلته مونږ سره دا خپل اډه په خپل ځای ټیک ده، مونږ ته اسانتیا هم ده او تکلیف هم راته لږ کم وي چې مریض یم نو دلته میډیکل هم نږدې دی او بازار هم نږدې دی. نو په دې خپل ځای باندې هم چې پاتې شي. کتونکو دغه شانتې هر کس وایي چې یاره د اډه دې په دې ځای پاتې شي، خو ما سره یو بل مشر ولاړ دی، د هغې نه هم رایې اخلمه چې هغې د دې حوالې سره څه وایي. مشره څه وایې د دې حوالې سره د مومندو د اډه دې د دې ځای نه منتقل شي که نه؟ السلام علیکم. زمونږ په دې باندې بالکل ناخوښه چې دا اډه د دې ځای نه ځي. زما حاجي شمس الرحمن نوم دی، قام برانخیل یم. په دې اډه کې زما 30 کاله وشو، زما دوکان دی، زما خور او مور راځي ښه ما سره خوا کې کښېني، یخې اوبه راسره وڅکي، چای راسره وڅکي، وایي روقیه خرچه راسره نشته، ډاکټر له ځم ما له 1000 روپۍ راکړه. په دې چل باندې ما 14 لکه روپۍ په خلکو پورې کړي. زه اوس وچولې ته لاړ شم دغه به در چا نه غواړم. دا موږ ته بالکل نامنظوره ده. دلته ماته سهولت شته، لیټرین شته دی، جومات شته دی، یخې اوبه شته دی، ټوله لیمځي او برانخیل او ترکزي دي. موږ یو ورونه یوه جامۍ که زما خور او مور چا دوکان کې کښېنیم لکه خپل کور کې چې ناست دی. ګاډي نه کوزه شي که غونډ ته چې ځي نږدې دي، که خواجه اوس ته ځي نږدې دي، که دامان ته ځي نږدې شي، انچۍ ته په 20 روپۍ
وچواله کې زما خوستان زنانه کوزه کمه او بیمار راسه او ګاډي ټول دی ما ته موټر والو ماله یا 2000 روپۍ راکړه پنډیالی ته یا دامان ته یا به مې غله وشو کوي زه به کم خوازم دا موږ ته بالکل نامنظور ده موږ بل ځای کې نه خو موږ دې کتونکو دلته کې زما سره دکاندار هم ولاړ دی د هغې نه زه خبر اخلم چې کوم په مومندو اډه کې چې کوم دی دغه دکان دی د هغه نه خبر اخلم چې دا اډه دې ځای نه منتقل دل پکار دی ګنې پکار السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څه وایې دا اډه د دې ځای نه منتقل شي که نه نه ده پکار دی منتقدل د دې منتقدل ټول عوامو ته هم نقصان دی او ټول بازار ته نقصان دی دلته زموږ د دکانونه دي 15-20 لک روپۍ هم بند دي په خلکو موږ سره زموږ په خلکو دي چې دا دي نو زموږ به بیا څه کوو دلته خو بیا ایم دلته بیا تش توپ کې پراته او دا د عوامو سره سخت زیاتی دی خاص کر د مومن قوم سره زیاتی دی هغوی غریبانان دلته راشي او کوشي په اړه کې زموږ خپل خپلوان سي یار دوست دی دلته انتظارګاه ده دلته کوشي ډاکټران له ورشي بینکونه به دلته دي څوک له بار نه پیسې راولېږي هر قسم کار دپاره ځي خپل خپلوۍ دلته خلکو دي دا کم خلک چې هلته دلته خو چا خپل خپلوۍ نشته د امپیا صاحب هم څوک خپل نشته دی او د منې صاحب خو بس خپل قوم ته اړو خپل وی نه دا خو ټول دلته د قوم پروت دی دا خپل قوم ته رسپک ګوري هغوی غریبانان به بیا هلته ځي دلته په رڼا ورځ باندې د خلکو نه پیسې اخیستلی کېږي دوی موږ له څه تحفظ راکړي دوی موږ له تحفظ هم نشي راکولی تیرې رانه د خولې مړی اخلي ټول خلک یې بېروزګاره یو بل سورلی نه هم داسې خبرې اخلم چې هغه د دې حوالې سره څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څه وایي دا اډه د دې ځای نه منتقلېدل پکار دي که نه دي یاره بالکل نه دي منتقلېدل پکار پېښ شوی ځکه چې دلته موږ ته بازار لنډ دی دکانونه راته لنډ دي پېښ شولي بل خبره داره موږ دلته د شپې اکثر 10 بجې راشو 11 بجې راشو نو بیا د دې ځای نه چې کوم دی پېښ شولي موږ لنډ کورونو ته تللی شو اوس که موږ هغه ته لاړ شو پېښ شولي هغه پېښور روډ وچوالې ته لاړ شو پېښ شولي موږ چې د هغه ځای کې کله کوشو پېښ شولي موږ نه دلته د ورځې پیسې اخیستلې شوي دي پېښ نو دا خو که بیا هغلته موږ لاړ شو هلته 10 بجې 11 بجې پېښ شولي موږ راشو موږ سره اکثر جیبونو کې پیسې راسئ خېښې موبایل یې راسئ پېښ شولي دلته یې رانه اخیستي نو بیا به رانه هلته ولې نه الي هلته بیا رانه بالکل اخیستې شي پېښ شولي بل خبره دا ده موږ سره زنانه راسئ پېښ شولي بیمارانو له چې کوم دی پېښ بیا دې اړخ باندې سره بازار باندې ګاډې راځي نه یو خو موږ دلته سوداګانې نه شو کولی بل خبره دا که د دې ځای نه موږ سودا وکړو د دې ځای نه به بیا په 200 روپۍ چینچي کوو پېښ شولې هغه اډۍ ته به وړو د هغه ځای نه چې کوم دی بیا به رانه خامخا پېښ شولې پلین کوچ والا هم ډېرې پیسې غواړي بیا به د هغه ځای نه به رانه بیا چې اوس رانه 200 روپۍ کرلي بیا به رانه 300 ولې ځکه چې دا خو 6 کیلومیټر د هغه ځای نه به لرې شي نو بل دا خبره ده چې موږ د هسپتالونو ته دلته لنډ راځو پېښ شولې بیا به موږ دلته پیر قلعه بایپاس سکوزي بیا به د هغه ځای نه موږ پېښ شولې دې ځای پورې چینچي کوو نو دا به بیا موږ ته نور هم مشکله شي موږ پېښ شولې د حکومت نه دا خواست کوو موږ ته زاري کوو سوال ورته کوو پېښ چې دا ډېرې موږ ته په دې ځای باندې پاتې شي پېښ موږ نه داسې دا کاروبارونه پېښ شول او موږ ته نور بالکل کتونکو دغه تاسو وکتل چې یاره د مختلفو کسانو نه مونږ رایه واغستله یو بل مشر هم خورا د ځان ته رانیزو کوم راشه مشره څه وایې دا اډه دې د دې ځای نه منتقل شي که نه بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د سره موږ نه منو زموږ پې دا 2 میاشتې وشوې چې دا لانجې او دا کونجي هم پرې راوستي دي زموږ دا خاوره ده که زنانه او ګرځئ دلته موږ د خپل خاورې پیدایش ټول دلته دی دا که برانخیل دی که عیساخیل دی که د انبار دی موږ ټول دلته خپل وروڼه دلته موجود دي که زنانه تپوس وکړي ما هغه لکه پلانکي هغه دی هغه وچې والې ته چې ځم زه به د چا نه تپوس کوم زه به واړه راوځي مثال خبره کله به چینچی والي کله به تې لوېدلي زموږ خو داسې زنانه دي چې دا ټول په غار کې لوی شوي دي زموږ دپاره دا خپل سټین دا خپله خاوره دا ټیک ده نه وچې والې ته ځو نو بل خوا ځو نو بل خوا ځو زموږ دپاره دا ځای مستقل دی دا ځای زموږ خاوره ده که مثال په شوقدر کې ما ته رینګ وکړي زنانه راوځي هلکه سیټ ماله راوړه د کور نه راوځي او ما ته په سیټ کې کښېني نو ماله بیا وچې والې ته راځي چې هلکه زه وچه والې کې ولاړ یم او ته وچې والې ته ماله راځه نو دا موږ ته بالکل نامنظوره ده دا زموږ د دې علاقې چې کوم مشر دی ډي سي صاحب دی هغه ته موږ دا سوال کوو چې د دې موږ د خپله خاوره کې پرېږده په دې خپل ځای مو پرېږده کور کمانډر ته هم دا سوال کوو چې موږ په دې ځای کې پرېږده دې غریبانانو نه څه غواړي او وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست کوو چې موږ په دې خپله خاوره کې پرېږده او موږ دلته په خپل ځای خوشحاله یو دلته موږ خپل خلک یې هر قسم خبره چې موږ راشي موږ یې حل کولی شو بالکل کتونکو تاسو وکتل چې موږ د مختلفو مشرانو نه د دې چې کوم ځای دي کوم د 13 کالو نه دلته کې لګیا دي ژوند کوي د هغې نه موږ خبرې واغېستې چې یاره آیا دا ډېر دې ځای نه منتقلېدل پکار دي که نه دي پکار موږ تاسو ته مخکې ویلي چې دا فیصله موږ نه کوو دا فیصله به عوام کوي تاسو په خپله باندې وکته چې یاره عوام وایي چې دا اډه دې موږ ته په دې ځای باندې پاتې شي اډه ولې پاتې شي اډه دې ځکه پاتې شي چې
چې دغه شان د مومندو نه یا د بجوړ نه یا د مختلفو سیمو نه خلک راځي زمونږ کومه خویندې میاندې راځي د هغه طرف خویندې میاندې چې کومې دي ډېرې سادهګانې وي هغې چې دلته کې راشي دې ښار ته راکوشي نو هغې به دې ځای نه هلته کې چې ځي او د هغه ځای نه بیا دلته کې راځي نو هغې به ډېر د مشکلاتو سره مخه کېږي دغه شانتې که تاسو وګورئ په دې کې د میډیکل خبره وشوله کم چې د میډیکل سهولیات دي که تاسو وګورئ په دې مومند روډ باندې چې څومره پورې پرایویټ هاسپټلز دي یا د شب قدر د مومندو کوم هاسپټل دی هغه هم په دې روډ باندې پروت دی نو دا خلک به د هغې نه هم محرومه شي دغه سره سره که موږ د روزګار طرف ته راشو نو که تاسو وګورئ دلته کې په دې باندې د لکو خلکو روزګار روان دی دغه شان هغې د خپلو بچو دپاره د سیروړو کوشش کې راوځي دلته کې او د دې اډې نه د سیروړو تمه ساتي که دا اډه د دې ځای نه منتقل شي هلته کې لاړ شي نو بیا به هغه خلک هم د دې نه محرومه پاتې شي نو د دې خلکو په وراثت سره او د دې په وینا باندې د وزیر اعلی صاحب نه د ډي سي صاحب نه د ډي آی جي صاحب نه څومره پورې چې زمونږ ذمېواران خلک دي د دې خلکو وینا ده چې یاره مهرباني دې وکړي او دا اډه دې مونږ ته هم په دې ځای باندې پاتې شي بل باقي په پروګرام کې تاسو وکتل تاسو په خپله باندې اجازه غواړي اکرام الله صدیقي شب قدر میډیا سنټر شب قدر